इंडिया په ټیسټ فارمیټ کې یو بل شرمناک ریکارډ په خپل نوم کړی. تاسو له یاد شي د استرالیا خلاف د انډیا ټوټل ټیم په 36 رنزونو آوټ شو په استرالیا ایډیلیډ ګراوند باندې. دا ځل انډیا په خپل هوم ګراوند باندې په بنگلور ګراوند باندې په 46 رنزونو باندې ټوټل ټیم نیوزیلند والا آوټ کړی دی. جی مخکې چې کم بدترین شکست استرالیا نه انډیا خورلو 36 رنزونو باندې ټوټل ټیم آوټ شو، او اوس په انډیا کې د انډیا ټیم په بنگلور سټیډیم کې په 46 رنزونو د استرالیا د نیوزیلند خلاف مکمل اننګز چې کوم دی مکمل 10 واړه کھلاڑیان په فرست اننګز کې آوټ شوي دي. جی د انډیا او د نیوزیلند ټیسټ سیریز روان شوی دی چې ډومبنی ټیسټ میچ پکې پرون په ډومبنی ورځ و، خو د باران په وجه باندې پرون میچ نو شروع شوی. نن په دویمه ورځ باندې دا میچ شروع شوی دی چې د انډیا مکمل ټیم په 46 رنزونو باندې آوټ شوی دی. مکمل سکور کارډ لکه موږ راشو تاسو له سکرین باندې ښکاري چې 46 رنزونو باندې 10 کھلاڑیان د انډیا آوټ دي او 31.2 اوورونه هم وخلی دي. جی यशस्वी जायसवाल 13 रनजों, रोहित शर्मा कप्तान چې کوم دی په 2 رنزونو آوټ شوی دی, کوهلی 0, सरफराज 0 چې 15 کھلاڑیان د انډیا په 0 رنزونو باندې آوټ شوی دي. ریشب پنت 20 رنزونه کړي, के एल राहुल 0, रविंद्र जडेजा 0, अश्विन 0, कुलदीप 2, बुमराह 1 और सिराज 4 रनजونه کړي دي. 16 بالونه وخلی دي او نټ آوټ پاتې شوی دی. جی 15 کھلاڑیان د انډیا په دې اننګز کې په 0 رنزونو باندې آوټ شوي دي. د نیوزیلند د طرفې ټیم ساوث شپږ اوورونو کې 18 رنزونه ورکړي دي, یو وکټ یې ایښتلی ده. میټ هنري پکې زبردست بالنګ کړی دی, 13.2 اوور کې 15 رنزونه او 15 وکټ میټ هنري ایښتلی دي. 3 اوورونه د میډن هم وښکلي دي. ویلیام اوروک په 12 اوورونو کې شپږ اوره میډن وښکلي دي او 22 رنزونه ورکړي دي او 4 وکټ د هم ترلاسه کړي دي. د نیوزیلند صرف 3 بالرانو بالنګ کړی دی. ورپسې د نیوزیلند بیټینګ هم شروع شوی دی چې په 180 باندې 3 کھلاڑیان آوټ. مطلب که چېرې د پیچ خبره ونه په هغه پیچ باندې نیوزیلند هم بیټینګ کړی دی چې په کم پیچ باندې انډیا بیټینګ کولو. جی 180 باندې د نیوزیلند 3 کھلاڑیان آوټ دي. ټام لیتم 49 بال 15 رنزونه, کانوے 105 بال 91 رنزونه باندې آوټ شوی, زبردست اننګز دی کړی دی. د ون ډے غونته بیټینګ ډیون کانوے کړی دی, په 105 بالونو باندې 91 رنزونه د جوړ کړی دي. ویل ینګ چې کوم دی په 73 بالونو باندې 33 رنزونه باندې آوټ شوی دی. جډیجا رویندرا په کریس باندې ولاړ دی او ډیریل میچل ورسره هم په کریس باندې موجود دی. یو 34 بال 22 رنزونه او بل 39 بال 14 رنزونه جوړ کړي دي. جی نو نیوزیلند په 180 باندې 3 آوټ چې لیډ په هم ورخېجولې دی. 134 رنزونه په انډیا باندې لیډ وراوړېدلې دی. د انډیا بالنګ کوم وګورو, جسپریت بمرا 10 اوور 23 رنزونه وکټ یوم نه, محمد سراج 7 اوور 21 وکټ یوم نه, رویچندرن اشوین 11 اوور 46 یو وکټه, कुलदीप 12 اوور 57 یو وکټه, जडेजा 10 ओवर 58 और यो विकेट जडेजा होम एक्चुअली दा खबालिंग पके द इकोनॉमी लिहाज सर बुमराह कड़े दे और विकेट ची कम दी. अश्विन, कुलदीप और जडेजा यो विकेट दई एक्चुअली दा. जी नो द इंडिया टीम दे दी मैच गटलो चांसेस ढेर ज्यादा कम दी, जक लीड ची कम दे न्यूजीलैंड पे ढेर ज्यादा वर्क जोले दे और पदी लीड बाने तकरीबन 200-300 लीड कपी वरोखा तो पे इंडिया बाने नो बिया इंडिया ला दा मैच गटल बा मुश्किल है. जी बिया बा इंडिया कम अज कम 500 रनजूना पर सेकंड इनिंग से कई नो अला बा न्यूजीलैंड ला शिकस्त वर कई. जी नो दा मुकम्मल स्कोर कार्ड इंडिया यो बल शर्मनाक रिकॉर्ड په خپل نوم کړی دی.